بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن الهشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي إلى آخر. إن شاء الله تعالى أحاديث مباركة وسلسلة إن شاء الله من شروع چونکہ سکل ما سره په درس کې د بخاری شریف ذمہواری حواله ده که داسې یو حدیث راځي چې عوام الناس ته د هغې پیدی د هغې وخت موافق انشاءالله تعالی هغه به مونږ ویډیو کو ریکارډینګ کوو به عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یو صحابی دے حارث ابن هشام د نبی علیہ السلام نے تپوسو و یا رسول الله تاسو ته وحی څنګه راځي په کومه طریقه باندې راځي کیف یأتیک الوحی وحی څنګه راځي مونږ ته چې څومره احکامات راغلي دي دا په ذریعه د وحی راغلي جبرئیل علیه السلام مبارک راوړي دي نبی علیه السلام د فرمایي چې وحی ما ته راځي زیادہ او اکثریت پر دو طریقوں بندے راضی احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس د گینگڑی یو آواز شروع شي د برن او چې کله د گینگڑی هغه آواز شروع شي د هغې سره زما اوږې مبارکې درنې شي او د هغې نه بعد وحی راځي خو نبی علیه السلام فرمایي وهو اشده علی دا به ما ډېره سخت دی ځکه جبرئیل علیه السلام په خپل اصل حالت کې راځي او نبی علیه السلام مبارک خو بشر دی انسان دی نو هغه مناسبت نه دی یو بل سره چې کله دوه انسانان د یو بل سره خبرې کوي نو هغه په سړي باندې بوج کېږي نه نو چې کله د پیري خبرې یا د فرشتې خبرې دا په سړي بوج کېږي او سخت دی نبی علیه السلام فرمایي وهو اشده علی دا وحی ما باندې به ډېره سخته وه او دومره به سخته و چې اکثر نبی علیه السلام بار فرمایل زملونی زملونی ما باندې کمبل واچوئ ما باندې کمبل واچوئ او بیا فرمایي حدیث شریف کې راځي عائشہ رضی الله تعالی فرمایي وان جبینه لیتفسد عرقا وی د نبی علیه السلام د تندي مبارک نه به خوله روانه شو او دا په کوم موسم کې فی الیوم الشدید البرد سخت یخني به وه او په سخت یخني کې به د نبی علیه السلام مبارک هغه د بدن نه چې کوم دی خوله روانه شو نبی علیہ السلام مبارک ته یو وحی راتله په دې طریقې باندې او بیا نبی علیہ السلام فرمایي احیانا یتمثل لی الملک کله ناکله د انسان په شکل کې فرشته باران او زیات پر راتله یو صحابي دی دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنہ د هغه په شکل کې جبرئیل علیه السلام مبارک راغی او وحی به راوړه فرمایي نبی علیہ السلام فاعی ما یقول کم چې جبرئیل علیه السلام خبر وکړه به ما محفوظ کړه لیکن نبی علیہ السلام فرمایي دا په ما باندې سخت نه وه ځکه به سخت نه وه چې جبرئیل علیه السلام به د انسان په شکل کې راغلی و انساني شکل صورت به اختیار کړی و بیا په نبی علیه السلام مبارک باندې تکلیف نه و نو نبی علیه السلام مبارک زما ستا دپاره هغه انتهایي تکلیف چې کوم دی هغه برداشت کړی دی دا د وحي دا تکلیف څومره تکلیف دی لکه موږ تاسو وګورو نورو تاریخ چې کله سړی وګوري په تاریخ کې د وحي دا سلسله چې ده نو په انبیاء باندې دومره زیاتې وحی نه دی راغلی څومره چې په نبی علیه السلام مبارک باندې راغلی دي لکه موږ وګورو په آدم علیه السلام باندې په ټول عمر کې صرف 10 پیرې وحی راغلی ده چې نبوت میلاو شوی دی پیغمبر شوی دی په دې کې صرف 10 پیرې په آدم علیه السلام باندې وحی راغلی ده نوح علیه السلام وګوره د نبوت په دوران کې په نوح علیه السلام باندې صرف 50 پیرې وحی راغلی ده ابراهیم علیه السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی په ابراهیم علیه السلام باندې په ټول عمر کې 48 پیرې چې کوم دی وحی راغلی ده او دغه عیسی علیه السلام ته وګوره عیسی علیه السلام ته په ټول عمر کې 10 پیرې په هغه باندې وحی راغلی ده لیکن نبی علیه السلام مبارکو زما ستا د رهنمایۍ دپاره زما ستا د هدایت دپاره د تکلیف څومره برداشت کړی دی محدثین لیکي وی په نبی علیه السلام باندې په دې عمر کې د نبوت 24000 پیرې وحی راغلی ده
څومره غټه خبره ده و د نورو پیغمبرانو وحی چې راجمع کې او د وحی هغه تکلیف راجمع کې هغه ډیر زیات کم دی د نبی علیه السلام مبارک په دغه لږ عمر کې چې 23 سال د نبوت عمر دی هغه 24000 پیری ده غټه خبره ده دغه د انبیاء علیه السلام یا 10 پیری دي یا 50 پیری دي یا 48 پیری دي نو د نبی علیه السلام مبارک ته وحی په دغه دوه طریقو باندې راتله نورم ډېری طریقې د وحی په غیبه راتله لیکن اکثریت چې کم دی په دې طریقه باندې راتله وما علينا الا البلاغ